د یتیم مال چې دی په دې کې زکات شته که نشته؟ زمونږ فقه حنفي دلته وایي په مال د یتیم کې زکات نشته. او نور ائمه ثلاثه دوی ټول قائل دي په دې باندې چې په مال د یتیم، په مال د صبي، یتیم هغه ته ویل کېږي چې پلار یې مړي او دا لا بلوغ ته نه رسېدلی، او چې کله بلوغ ته ورسېده نو ان قضا یتمه د یتیم ولی بیا ختمه شوه، چې بالغ شي بیا ګوره یتیم نی، او چې بالغ نی بیا سي یتیمی ګیره دی راغلی روژه دی ونیوله او ته یې زه یتیم یم، نه یتیم بیا نه، یتیم ولی دی ختمه شوه. نو بیا خو در باندې زکات اوس چې یتیمې ماشومې د 2 کالو پلار دې مړلی ډېر زکات دې دی پټي دي نور جایداد دې دی تجارت دې دی د دې نه به زکات ورکوي ده لکه نه به ورکوي. نو په دې کې زمونږ فقه حنفي دا وایي چې نه، رفع القلم عن ثلاثتین په هغې کې یو صغیر دی حتی یبلغه دی چې صغیر ماشوم چې بالغ شي، نو دا قلم د دې نه پورته شوی معنا دا دی چې دا مکلف نه دی، دا مکلفو نه دی. نو دغه روایت باندې دوی استدلال کوي او وایي د یتیم په مال کې زکات نشته. ائمه ثلاثه ټول دا وایي چې د یتیم په مال کې زکات شته. یو خو هغه روایتونه عام چې خذ من اموالهم صدقه، او دا ټول عام روایتونه دي، هغې کې فرق نه دی راغلی د ماشوم او د غیر ماشوم. تؤخذ من اغنیائهم وترد على فقرائهم کې فرق نه دی راغلی د صغیر. او پاتې شو رفع القلم، په هغې کې خو مشهوره خبره دا ده چې هغه خو د اسم او د ګناه په باره کې دی، نه د تکلیف دنیوي چې دا په احکامو کې په دنیا کې په څه مکلف دی او په څه نه دی مکلف، جدا خبره ده. دا خو د مال تکلیف دی، د هغه باندې خو نشته په ماشوم باندې، هغه ګناهګار نه دی په دې کې، خو د مال باندې زکات دی، دا حق المال دی زکات، دا خو په دغه ماشوم حق نه دی چې د هغه نه موږ ساقط کو. باب ما جاء في زكاة المال. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن المصنف بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم، دا مصنف ابن صباح لكمزور نبي عليه السلام خطب الناس فقال ألا من ولي يتيما، څوک چې واکدار شو، ولیه معنا څه؟ خاون شو، ولی شو. په بعضې نسخو کې ولیه مجهوله صیغه مشدده د باب تفعیل نه، ولیه یتیما، متولی جوړ شه د یتیم د مال. نو فلیتجر فیه، د مال د یتیم کې د تجارت وکړي، ولا یترکه، همداسې دی نه پرېږدي حتی تأکله الصدقه، تر دې پورې چې وخوري دې لره صدقه. هر کال د صدقې ورکوي څه به ختم شي، نو غریب مال نه ډېرېږي او تی ولا په صدقو به ختم کړي. نو د دې وجې نه تجارت پکې کوه چې صدقې خلاص نه کړي. نو دا حدیث دلیل د څه دی چې صدقه پکې شته که نشته؟ که نه وی څنګه رسول الله وایي تأکله الصدقه؟ خو دونه دا ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله وایي حدیث کمزوری دی، مصنف ابن صباح چې دی هغه پکې څه دی؟ کمزوری دی. او دی حدیث باندې عمل لري امام شافعي، امام احمد او امام مالک سے په نسبت باندې دوی وی زکات پکې شته. قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث من هذا الوجه، بدي اسناد کې مقال له لان المصنف بن الصباح يضعف، وایمه سوي ولكنه يؤيدها آثار الصحيحه عن الصحابه وبعموم الاحاديث الوارده في ايجاب الزكاه. وي ټیک د حدیث خو کمزور دی، خو تایید کیږي په هغه آثار صحیحه باندې چې را بشي د صحابه کرامو نه چې هغه په مال د یتیم کې زکات ورکو. دا غرنګ هغه حدیث چې راغلي دی په فرضیت د زکات کې نصوص راغلي دي، نو قرآن او د حدیث نه هغه ټول د دوی دلیل دی. وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث، چې عمر بن الخطاب داسې ویلي دي چې تاسې مه پرېږدئ بلکې تجارت پکې کوئ. د عمر بن الخطاب هغه روایت داسې دی، موطأ امام مالک نقل کړی دی، اتجروا فی اموال الیتامى لا تأکلها صدقه، چې صدقې ونه خوري. نو روایت د عمر بن الخطاب پورې صحیح دی بالکل. نو د غیره معلومیږي چې صدقات به پکې ورکوي، دا د عمر رضی الله عنه رایم ده.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فرأى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زکاة. غنو صحابه به زکات ویو په مال د یتیم کې، لکه عمر رضی الله عنه هم زکات ویلې دی، علي رضی الله عنه به وی، او عائشه رضی الله تعالی عنها کې روایت دی، ابن عمر نه دی. د په امامانو کې امام مالک رحمه الله، شافعي رحمه الله، امام احمد حنبل رحمه الله، ټول دا وی چې په مال د یتیم کې زکات فرض او واجب دی. وقالت طائفه من اهل العلم ليس في مال اليتيم زکات. دا مذهب دی د سفیان الثوری، دا مذهب دی د عبد الله بن مبارک، دا مذهب دی د امام ابو حنیفه، او دوی په هغه روایت باندې چې رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر. دغه روایت دلیل دی. اوس دلته دې مخکې په دې باب کې نور آثار هم شته. عبدالرحمن ابن قاسم نه روایت دی عن ابیه چې كانت عائشه تلینی، زمونږه چې پلار مړ شو، قاسم داسې وایي، قاسم ابن عبدالرحمن ابن ابي بکر، زمونږ پلار عبدالرحمن چې مړ شو نو زمونږه مشره چې وه هغه عایشه بیبي وه، زما او زما د ورور مونږ یتیمانو. نو فکانت تخرج من اموالنا الزکات، موطا امام مالک کې راځي، مور بیبي به زمونږ د مالونو زکات ایسته. دغه رنګه مبارک پوری سے وی لم يثبت عن احد من الصحابه رضی الله عنهم بسند صحيح عدم القول بوجوب الزکات في مال الصبي. دا چې وی د یو صحابي نم نه دی راغلی چې چا ویلي چې د ماشوم په مال کې زکات نشته. و عمرو ابن شعیب سند ته بیانوي چې دا شعیب زوی د چا دی؟ دا عمر زوی د شعیب دی، او شعیب زوی د چا دی؟ محمد، او محمد زوی د چا دی؟ عبد الله ابن عمرو ابن العاص. عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي دی، دا هغه روایت د رسول الله نه دی. اوس دا عمرو ابن شعیب عن ابيه عن جده کې څوک مقصد دی؟ جده نه خو په اتفاق سره څوک مراد دی؟ عبد الله ابن عمر چې دا هغه نه روایت کوي. اوس عمرو ابن شعیب عن ابيه، ابي څوک دی؟ دا عمرو ابن شعیب ابي څوک دی؟ عمرو ابن شعیب، عمرو ابن شعیب ابي پلار محمد دی. څه مقلانه سي عمرو ابن شعیب پلار څوک دی؟ د عمرو ابن شعیب پلار خو په خپل شعیب دی کنه. موږ وایو عمرو ابن شعیب پلار څوک دی، نو موږ ته شعیب نه دی ویلې. د عمرو ابن شعیب پلار څوک دی؟ هغه دا خو چل وي د دیر مولا ته د کوم ځای، نو په خپل د دیر دی کنه. نو عمرو ابن شعیب څوک دی؟ خو شعیب دی، شعیب پلار دی کنه. او د شعیب پلار څوک دی؟ نو چې ته وی عن عمرو شعیب عن ابيه، ابي خو څوک شو؟ شعیب. عن ابيه پس به عن جده. وس کته دا جد د چا دی؟ د عمر. نو جد د عمر څوک دی؟ څوک دی قاری؟ دا علم تاسو سره خبرې نه کوي. نو عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبد الله، تو وایا عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبد الله ابن زمه چې وس عمرو ابن شعیب ابن محمد ابن عبد الله دی، نو ته چې وس د دې په ځای عمرو ابن شعیب عن ابيه، د څوک مراد شو؟ عن ابيه شعیب مراد. ها عن جده، د چا جد چې واخلي د محمد ته مراد شو؟ د عمر جد چې واخلي. او د شعیب جد اخلي بیا څوک ته ملاوي؟ دقیق می خبره ده. نو دا چې وی اکثر علما دا وی چې دا سند چې دی دا صحیح نه دی. وی ولی صحیح نه دی؟ وی ځکه که دلته د جده نه مراد جد د عمر اخلي، جد د عمر خو محمد دی، نو محمد د رسول الله نه روایت کوي، نو دا خو انقطاع رااله. د محمد روایات خو د رسول الله نه ثابت نه دي. او کته وی چې زه محمد نه یادوم، زه څوک یادوم؟ شعیب یادوم چې هغه نقل کړی دی د نیکه د شعیب نه. نیکه د شعیب څوک دی؟ عبد الله ابن عمر دی کنه. نو عبد الله ابن عمر خو د نیکه دی، دا خو د خپل نیکه سره ملاقات نه دی شوی. نو بیا هم په روایت کې انقطاع ده که نه ده؟ ځکه شعیب چې د نیکه نه روایت کوي د چا په واسطې کوي؟ هغه پکې نشته. نو یا دا روایت چې دی
دا په هر لحاظ سره چې واخلي که جده نه محمد اخلي جد د عمر اخلي او که جد د چا اخلي د شعیب اخلي په دواړو لحاظو سره په دې سند کې اتصال نشته صحیح ده نو دی وجه نه د عبد روایت ته بعض علماو ضعیف ویلي دي او کوم روایت چې په دې سند باندې ثابت دي دا سندونه ښودلي چې دا صحیح نه دي خو چې کوم محققین علما دي هغوی لکه امام بخاري رحمه الله او نور محققین او علماو دا ویلي دي چې نه دا روایت قابل لقبول او دا صحیح سند دی او هغوی وایي چې دا عن جده کې مراد نیکه د چا دی د شعیب دی د شعیب نیکه څوک دی عبدالله او کته د شعیب سمع خو نه ثابته د شعیب خو غټ کړی چا دی عبدالله ابن عمر دی د پلار وفات شو په ژوند د عبدالله ابن عمر کې د نیکه په ژوند کې پلار وفات شو دا ټول غټ کړی په روایاتو کې راځي چا دی خپل نیکه نو روایات د خپل نیکه نه بالکل ثابت دي او دا روایت بالکل صحیح دی نو دا وی عمرو ابن شعیب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص دی او شعیب چې دی قد سمع من جده د خپل جد عبد الله نه روایت نقل کړي دي اگر چې یحیی ابن سعید القطان په دې حدیث د عمرو ابن شعیب کې کلام کړی دی ویلي دي چې دا سند زمونږ په نسبت سره واهن ضعیف دی نو ولې ضعیف دی وی ومن ضعفه فانما ضعفه من قبل انه يحدث من صحيفه جده چې دی شعیب به د صحیفې د خپل نیکه نه روایت نقل کړي او د خپل نیکه نه روایت اوریدلی نه دي خو اکثر اهل حدیث چې دی يحتجون بحديث عمرو بن شعیب فيثبتونه او دا روایت صحیح وي ثابت وي چې پاغي کې احمد ابن حنبل اسحاق ابن راهویه امام بخاری او نور محدثین دي باب ما جاء ان العجماء جرحها وجرحها جبار وفي الركاز الخمسو ګوره دا یو عامه مسله ده او د ټولو اتفاقی ده عجما ویلې کیږي هغه حیوان ته چې هغه کلام نشي کولی مراد د هغې نه انعام دي مراد د هغې نه اقسام البهیمه لکه غوا غویا نور داسې شیان د دې جرحه یا جرحه دواړه ویلی شي دا جبار دی جبار معنا عفو دی حدر دی تاوان یې نشته دی دا اله چې کله د مالک د طرف نه پکې دخل او نقصان نه و ستا مال دی ته پوهېږي چې زما دا مال دی دا خلک وایي ماشومان وایي او تی کلک نه تړي په زنځیرونو کې خو بیا خو ستا نقصان دی که خو چې نه وایي او عام مال دی او تا تړلی هم دی او ویشو کو فرضاً یو عارض د وجې نه او یو نقصان یې وکړ د چا معشوم یې د پښو د لاندې که یې بل نقصان وکړو نو دا جبار دی معاف دی ته په دې باندې مالک له قصاص ورکولی نشي دا یو اتفاقی مسله ده دغه رنګه دا وایي چې معدن چې دی جبار دی معدن معنا ده تا نورستان کې معدن والی کېږي که نه هغې کې مزدوران کار کوي وایي هلکه معدن راوغورځېده بند شو مړه شو بلوچستان کې دغسې مړه شي پکې بیا یې راکني 100 پکې راوځي 80 پکې راوځي نو ته اوس دا په صاحب د معدن باندې رجوع نشي کولی چې ته خو مالک یې زما پلار دې مړ که اوس به ماله تاوان راکې قصاص به راکې نه معدن جبار دی هغه مزدوري کوله قسمت خبره وه بس مړ شو والمعدن جبارون او وفي الركاز الخمس امام ابو حنیفه رحمه الله وی رکاز او معدن یو شی دی او دا ټول چې دي که طبیعي شیان په ځمکه کې پیدا شوي او که د جاهلیت مدفوني دې دواړو ته معدن هم ویلی کېږي او دې دواړو ته څه ویلی کېږي رکاز هم ویلی کېږي د دې یو حکم دی په دې کې به خمس ورکوي نور ائمه اربعه ټول وایي چې نه
معدن جبار دی هغه خو ذکر کړ چې پراریم جبار شو د معدن حکم یې ذکر نه کړ اوس که د معدن کې خمس وی نو ویلی به وي چې وفيه خمسون په دې کې څه شی دی بیا نوم ولې ذکر کوي وفي الرکاز الخمس او عطف کوي په معدن باندې او عطف تقاضا د چا کوي مغایرت کوي نو وفي الرکاز الخمسو بیا څنګه وایي نو دا دلیل د دې دی چې رکاز جدا دی او معدن هغه ته وایي چې ځمکه کې طبعا پیدا شوي دي یاقوت زمرد کاڼي او رکاز چاته وایي هغه مدفون الجاهلیه اوس د عبدالواحد کور راکني او دونه منګوټې پکې راووته ډېر خلک زه نه برداشت سوچ کوي ټوله شپه چې داسې کور کې یو ځای راکنم او دا احسان الحق وایي چې زه پټي باره راکنم او داسې منګې پکې راوځي او هغه د یاقوتو نه ډکي او د زمرودو نه ډکي هر سړی دا کوي چې دا رابطه اخر دعا وکړه چې الله راوي باسي نو روپۍ او شوقي بني ادم چې هغه دا شی خوښوي او چې شوقي نه وي ویل یا الله مې راکړې کیدای شي زه په دغه ډېرو روپو امتحان کې ناکام یم نو چې ناکام شوم ماله ښه نه ده نو د روپو تیر سوال مه کوئ ځکه چې د روپو امتحان ګران دی په نسبت سره نورو روپو ته نو دا به په رکاز الخمس ائمه ثلاثه وایي رکاز دغه مدفون د جاهلیت دی په دې کې خمس دی او په معدن کې چې نه دی ذکر کړی معنا د معدن حکم عام دی د نورو روپو په شان ده راووته روپۍ خرڅ دي او کال پې تیر شو مصرف نه شولي بیا به پکې د عامو سرمایې په شان زکات ورکې کړه حدثنا عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار معنى هدر والمعدن جبار والبير جبار بير جبار معنى کویا د لکنی سه کویا پکې ناست یا د چا کویا استلې ته پکې درب راولېدلې د شپې خدا هغه طرف نه نقصان نه د سینې چې په لار کې پټ جوړ کړی یو هغه پکې راولېدل